د توبې څلورم شرط دا ده چې انسان باندې کوم حقوق وي د هغو حقوقو ادایګي وکړي. که هغه حقوق الله وي د هغې د قضایي ترتیب د شروع کړي. په تا باندې لمنځونه پاته دي، لمنځونه دې قضا کړي دي، د هغو د قضایي ترتیب شروع کړه. دا د توبې څلورم شرط ده. خدای یو مسله ضمناً په دا منځ کې بله هم واورئ چې یو انسان نه ډېر منځونه قضا وي، بیا دی وایي چې زه به د دې لمانځو قضایي څنګه کوم، دی د حساب ولګوي چې د ما نه د یوه کال منځونه قضا دي، د یوې میاشتې منځونه قضا شوي دي. چې کله هغه خبره کنفرم شي، بیا چې کله هم دی د سهار لمونځ قضایي کوي، دی د په ځواب باندې دا وایي چې زه د سهار آخري لمونځ قضایي کوم، یا سهار چې ما نه اول کوم لمونځ قضا شوی ده زه هغې قضایي کوم، او بیا چې سبا بیا د سهار لمونځ قضایي کوي اول یا آخر. دا ټکی د خامخا پکې وایي. داسې د ماسپښین لمونځ د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن دا څومره منځونه چې دي په دې کې د اول لفظ استعمالوي یا د آخر، چې ما نه کوم د اول ماسپښین لمونځ قضا شوی ده یا اول د مازدیګر لمونځ قضا شوی ده، اول ماسخوتن ماښام، داسې آخر چې کوم یو لفظ تاسو ته مناسب ښکاري هغه تاسو استعمالوي، نو د خپل قضایي لمنځو ادایګي شروع کړئ. او داسې حقوق العباد، چا نه د قرضه اخیستې ده، د چا نه د بل حق والی ده، بل څه حق در باندې د هغه حقوقو ادایګي شروع کړه. قرضه سوکه سوکه ورواپس کوه، الله تعالی به په مرګ نه مخکې تا ته د هغې د ادایګي توفیق درکوي. نو دا د توبې څلورم شرط ده. خلاصه درته بیانوم، د توبې اول شرط ته اقلاع عن المعصیه. انسان ګناه وکړي، دا تفصیل تیر شوی ده، انسان ګناه وکړي هغه نه بعد د توبه وباسي، نو په توبې نه بعد د هغې ګناه نه بالکل ځان وساتي. دا ته وایي اقلاع عن المعصیه. دوم دا ان تندم علیها، چې کوم ګناه یې کړی ده په زړه کې په هغه باندې پښیمانه وي، پریشانه وي، خفه وي پرې، اوهو دا ګناه ما ولې کړی ده، ولې د ما نه دا ګناه وشو. درم دا ان یعزم عزما جازما الله یعود الیها، چې کوم ګناه د کړی په هغه باندې توبه وباسي او آینده د پوخ عزم وکړي چې زه به کله هم دا ګناه نه کوم. او څلورم دا ده چې کوم حقوق په ده باندې دي، که حقوق الله دي که حقوق العباد د هغې د ادایګي ترتیب دې هم شروع کړي. الله تعالی به دا ټول کارونه د موږ دپاره آسان کړي او الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته په صحیح طریقه باندې د توبې کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې موږ تاسې مغفرت وکړي. الله تعالی دې موږ تاسې نیک اعمال حسنات قبول کړي او سیئاتونه دې الله تعالی موږ تاسې وساتي. او الله تعالی دې موږ تاسې سیئات هم معاف کړي، خطاګانې د ټولې هم معاف کړي. الله تعالی دې موږ تاسې ته په دنیا کې په آخرت کې خپل شان مطابق اجر عظیم را نصیب.